بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول زما چې څومره ویورز دي هغوی ته سلام وایم. په تیره ویډیو کې مونږ د سټوډنټس په باره کې بحث کړی و چې کوم هغوی ته ډګرۍ نه بعد جابز نه میلاویږي. نن به بحث کوو د پاکستان ایجوکیشن سسٹم متعلق. پاکستان کې اکثر چې ناکامي د بچو ته او ډګرۍ نه بعد نوکرۍ نه میلاویږي د هغې بیسیک وجه سټډي هم ده چې استاذ اصل کې د منټور او د کوچ رول هغه نه پلی کوي، بلکې که استاذ کلاس ته راشي هغه صرف هغه څه بیانوي کوم چې هغه ته یاد دي او هغه څه بیانوي کوم چې په هغې باندې هغې ته تنخوا میلاویږي. او زه یم چې نه، د سټوډنټ لایف او د هغې فیوچر داسې جوړ کړه لکه یو کوچ د سړي په شا باندې ولاړ وي. که تاسو کرکټ میچونه وګورئ که فوټبال، کوچ څنګه رول پلی کوي، د کیلړي په هر دغه کې د هغه دفاع کوي او مشورې ورکوي او مطلب د هغې یو خیرخواهي کوچ. نو ټیچر له هم د کوچ په شان رول پلی کول پکار دي، نه د استاذ چې صرف ته هغه څه پړاوهه کوم چې په تا باندې تنخوا ورته میلاویږي تا ته، بلکې د وړو سوچ بدل کا، د وړو تھینکنګ هغه بدل کا او د یو کوچ رول پلی کا. زموږ په سکولونو کې نقصان دا دی چې استادان د کوچ او د منټور رول نه پلی کوي، صرف ذمواري دغه اخیستې ده چې په کتاب کې څه دي هغه وایي او دې نه اخوا په سټوډنټس لایف هغه نه جوړوي، بلکې د استاذ کار پړاوهل نه دی. د استاذ کار د بچي سوچ بدلول دي، هغې ته نوی سوچ ورردیل دي او د هغه په سوچ باندې کار کول دي. د دې وجې نه چې کوم سکولونه فیس ډیر دي او هغه پرایویټ سکولونه دي او خرچې سیوا دي، د هغې وجې نه د هغې بچیان او د هغې سټوډنټس هم قابل وي. په هغې کې استادان د هغوی سره سختي کوي او د هغوی سره د کوچ غوندې رول پلی کوي. او په نور عام سکولونو سرکاري سکولونو ته چې راشي نو په هغې کې استادان د کوچ رول نه پلی کوي، بلکې صرف کتابونه ورته پړاوهي او د کال په آخره کې امتحان او څه داسې پاس کوي او څه خپله پاس شي. دغه قصه ده. د ایجوکیشن سسټم خرابي دغه ده چې استادان نن سبا هغه د کوچ رول نه پلی کوي. نو زما درخواست دی ټیچرز ته چې او د سبجیکټ سره سره د مضمون سره سره د یو ټاپک د بیانولو سره سره ته د سټوډنټ هغه لایف هم چینج کا، هغې له یو سوچ هم ورکړه، د هغې په مستقبل هم کار وکړه. نه دا چې صرف هغه څه بیان کړه چې کوم په کتاب کې دي، بلکې د یو منټور او د یو کوچ هغه رول پلی کړه. دا زما ټیچرز ته نن خطاب و. د نننۍ ویډیو مقصد هم دا و چې استادان چې کوم دي ټیچرز دي هغې ته زما خطاب دی چې سټوډنټس په لایف کار وکړئ، د سټوډنټ په مستقبل او د هغه له سوچ بدل کړئ. نه دا چې تاسو صرف په کتابونو کې په فزیکس کې ورته نیوټن لا بیانه کوئ یا په بیالوجي کې ورته داسې بیمارۍ نه بیانې کوئ. دا ټول شیونه لازمي دي، خو د دې سره سره مین خبرې چې کومې دي دغه د کوچ رول پلی کول دي د یو ټیچر د خپل سټوډنټ سره. صرف هغه لیکایي کتابي لیکایي چې کوم ده هغه ورته نه دي پړاوهل سبجیکټ، بلکې د هغه سوچ بدلول دي او هغه له یو ښایسته مستقبل جوړول دي. څنګه چې په عام روټین کې ته وګوري که د کرکټ ټیم ته لاړ شي، د فوټبال داسې وغیره نور چې کوم کوچ هغه رول پلی کوي، محنت د هغې هغه داسې رول ټیچر ته پکار دي. دا زما ټیچرز ته نن خصوصي خطاب و. که څوک زموږ په چینل نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک کوئ. ګډ بای، خدا حافظ.